تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ منورہ کی دا او یا کسان چکم قیدیان دا بدرنا کافران نیولے شیو دا غین بیا فیدیه اصول اول شروع کرل چی اغوی با فیدیه پیسل وشولا چی فیدیه باورکی او چې کوم خلکو فدیه وس نه کېدلو هغوی چا سبق ویلو هغه ته ویل د مکې مدینې لسو خلکو ته لسو کسانو ته لسو بچو ته به لیکل زده کوئ او دا د نبي صلی الله علیه وسلم د دنیا تعلیم طرف ته ترغیب و د دنیا تعلیم هم ټیک دی د دنیا زده کړه هم ټیک ده ځکه د هغوی نه به یې دا کار واخیستو لسو کسانو به بیا په مدینه کې چې ماشومانو ته لیکل وښودل بیا هغوی ته ازادي میلاوېدله به د نبی علیه الصلاة والسلام زوم ابو العاص دا زینب رضی الله عنها خاوند دی دیم په قیدیانو کې راغلی وګورئ زوم د خر مقابلې له راغلی داسې دشمنیانې په هغه وخت د دین په بنیاد باندې ابو العاص نبی صلی الله علیه وسلم زوم او دی بیا په جنگي قیدیانو کې راغلی و نبی علیه السلام صحابو سره دو صحابو بدا فدیه وسولولې به نو ده ته ویل چې فدیه جمع که چې موږ تا پرېږدو د بیا مدینې مکې معظمې ته سوال جواب ولیکل خپلې بیبي ته نو کور کې خو داسې غربت و چې نور څه ورسره نه و د زینب رضی الله عنها په غاړه کې د سرو زرو یو هار و او دا چې کله واده کېدله زینب رضی الله عنها د نبی علیه السلام لور وه او دا خدیجة الکبرى رضی اللہ عنها بی بی و دا لور و دا او خدیجة الکبرى دا اللہ رسول بی بی و مشرع نو خدیجه دیر مسلمانه خاتون و دا نبی علیہ السلام بی بی و او دی دا مواده پا مقامان دی زینب تخپل دا غاڑی حار ورکڑیو دا سی مین دی کئی اکثر کل دا لور وادوی نو مور و تا کل ستا ورکیو جامع ورکتا ورکیو لوخی اخپل کم یاداشیش دونی غم ولا استور کی د لور د خوشحالوالی کوشش کوي مین دی زینب رضی الله عنها هم مور وا لور وا او د خدیجة الکبرى رضی الله عنها لور وا نو چې دا مور ونو دا کردار د زینب سره وکړلو چې د واده په موقع باندې دا کله ابو العاص ته واده کېدله نو زینب له خپل هار ورکړلو د زینب رضی الله عنها سره په کور کې نور څه نو خاوند بندو نو هغې ولته د مدینې مکې معظمې خپل هار راولېږلو چې زما خاوند را آزاد شي په دې باندې به دا به فدیه شي چې کله مدینې منورې ته هار راغی او نبی علیه الصلاة والسلام وکتل چې ابو العاص دپاره زما لور زینب خپل هار رالیږلی دی او دا د خدیجة الکبرى رضی الله عنها په غاړه کې نبی علیه الصلاة والسلام کتلی و نبی علیه السلام چې کله هار وکتلو د غاړې د امیل یې وکتلو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې یو خاص رقت والا منظر راغی داسې د نرموالي والا منظر لکه سړي ته یو زاړه یادونه را تازه شي نبی علیه الصلاة والسلام د خدیجة الکبرى سره ډېره زیاته مینه وه او د نبی علیه السلام دومره مینه وه چې د دې د ملګرو هم به خیال ساتو د نبی علیه السلام د خدیجة الکبرى رضی الله عنها چې کومې ملګرې وي په زنانو کې د هغې هم نبی علیه السلام خیال ساتلو د هغوی کورونو ته به تللو چې کله یې د زینب د غاړې هار وکتلو دا د خدیجة الکبرى رضی الله عنها یاد دی له دې سره د نبی علیه السلام کیفیت بدل غونتې شولو او نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته وویلو وی هسې که ابو العاص نه د هار وانغستلی شي ځکه د زینب په کور کې دومره غربت دی چې نور اسم ورسره نشته دی د خپل مور د غاړې هار هم رالیږلی د خپل مور هغه نښه هم رالیږلې ده نبی علیه الصلاة والسلام کیفیت چې کله صحابو وکتلو نبی علیه الصلاة والسلام صحابو الله رسوله استا خوخه چې موږ تنالو بالکل تنالو الله رسوله صحابو فیصله وکړله زینب هار با زینب ته واپس کو با
او دا د خدیجه الکبرى رضی الله عنها د لاس نخره د هغې سره او زاړه یادونه دي دی ورته واپس کړلو. ابوالعاص یې داسې خوشی کړلو. نبی علیه السلام ورته فرمایي داسې یې مه خوشی کوئ، راولئ ماله. رای ویستلو وی ګوره هار درته واپس کو، خو زینب به زما لور به مال رالیږي به. زینب رضی الله عنها هغه ورته وی ټیک ده، په عربو کې دا ښه صفتونه وو چې عربو به د وعدې پاسداري کوله، عربو کې ښکلي ښکلي صفات هم وو. دا یې راولېږله دغه چې ابوالعاص چې کله مدینې ته مکې معظمې ته لاړلو نو زینب ته ویل ستا پلار سره مواده کړې ده او هار یې ورته واپس کړلو او یې ته به ځې. بیا هغه راغله زینب رضی الله عنها مدینې منورې ته راغله. بیا د ابوالعاص د مکې معظمې خلکو له پیسې راغونډې کړې وې او شام ته یې لېږلی و. د شام نه واپسي وه د مسلمانانو یو دسته وه د مدینې، د شام لارې نیولې وه. ابوالعاص یې ونیولو سره د ډېر شي مالونو، 1500 اوښان ورسره که 10 ورسره وی د هغې سره ګیر کړل، راویستلو مدینې ته. چونکې نبی علیه السلام زمو نو صحابه ورته ویل که مسلمانېږي ویل د هر سستا شو مکې معظمې ته مه ځه، د کافرو مال د تا لپاره حلال دی. ابوالعاص ورته ویل نه مسلمانېږم او دا پردې مالونه نه خورم. په عربو کې دا تصور هم و د پردې حق نه مې ځان بچ ساتلو. په هغه زمانه کې د کوفه ټول خلک کافرانو، نبی علیه السلام پیغمبر شوی نه و. دا د نبوت نه مخکې خبرې زینب چې هغه وخت کې هو پیغمبر علیه السلام اسلام او د مسلمانۍ خبر نه وي شروع کړی، پیغمبر نه و. د پیغمبرۍ نه مخکې د زینب واده د ابوالعاص سره شوی و. بیا نبي صلی الله علیه وسلم ابوالعاص چې کله راغی نو ابوالعاص په مکه په مدینه منوره کې بیا د زینب سره پناه واغستله. او دا په عربو کې یو ښه طریقه وه چې څوک به چاله وړوکي نه وړوکي سړي به هم چاله پناه ورکړله. دا په اسلام کې یو بنیادي خبره ده، امان چاته ورکول، امن چاته ورکول. اوس پې خلک نه پوهېږي ځکه چې اوس خلک په دین نه پوهېږي. امن یو بنیادي خبره ده چې یو مسلمان بل کافر ته امن ورکړي، کافر ته هغه کافر ته چې هغه هتیار غورځولی دی او د اسلام او د دین خلاف کار نه کوي. نو ابوالعاص د خپلې بیبي سره پناه واغستله. زینب د سهار په مانځه کې پاڅېدله، ابوالعاص ته ما پناه ورکړې ده. او نبی علیه السلام وفرمیل صحابو ته تاسو واورېدل؟ نبی علیه السلام ته فرمیل ما هم دغه اوس واورېدل، تاسو ما واورېدل، ویل پناه ده ورته. بیا ابوالعاص چې دی نو مسلمانانو ورته دا هر څه ورکړل او ابوالعاص لاړلو مکې معظمې ته. په مکه معظمه کې ټولو خلکو ته مالونه واپس کړل او بیا ټول خلک راغونډ کړلو او اعلان یې وکړو چې زه مسلمانېږم او کلمه شهادت وویله. د ټولو مکې د خلکو به مخکې مسلمان شولو او بیا د مکې معظمې نه واپس مدینې منورې ته راغی. چونکې نبي علیه السلام زینب ته ویلو چې کله ده په هغه په امان کې و، زینب ته ویلو ته مسلمان او دا کافر دی، دا ورته نږدې نشي درته او دا تا لپاره حرام دی. خو چې کله مسلمان شو بیا نبی علیه السلام ابوالعاص د زینب په زوړ نکاح کې زینب ورته ورکړله چې هغه زوړ نکاح چونکې دی بل چا سره نکاح نه دی شوی، زوړ نکاح برقرار دی. یو دا ډېره اهمه واقعه وه د نبی علیه السلام. عباس رضی الله عنه نه هم فدیه چې کله وسولول هغه د ما نه 20 اوقیه غصتې دي. نبی علیه السلام ته فرمایي نه هغه ستانه د مال غنیمت کې ترې ته باقاعده فدیه به ورکوي. عباس د پیغمبر اسلام ترو ویل زه خو مسلمان یم. نبی علیه السلام ته فرمایي اسلام ستا او د الله په منځ کې دی، تری دی. زه مسلمان شوی یم. پیغمبر علیه السلام ویل ته مونږ د کافرو د سب نه ګرفتار کړی، ته په جنګ کې ګرفتار شوی. که ته مسلمان نو الاسلام عند الله، اسلام ستا د الله تعالی سره دی. مونږ ته ګرفتار کړی، تا سره به د جنګي قیدیانو معامله کېږي به او داسې دې نه پرېږدو او ته به د یو کس نه د 4 کسانو فدیه به ورکوې. بیا زه خو غریب یم، ما سره څه نشته دی. نبي علیه السلام ورته وفرمایل ګوره چې د کور نه راتلی وي ام فضل ته خپلې بیبي ته یې هغه سره د ځای کې خښ کړل او تا ورته ونه ویل چې ګوره د که زه جمدې رالم خو زما به یو که زه جمدې رانلم نو دا مې د پلانکي زوی له ورکوې دومره سره چې دې جمع کړي دي. ابوالعباس رضی الله عنه پوه شو زه خبر وم او ښځه مې خبر وه، بل څوک خبر و؟ دا پیغمبر دی، الله ورله اطلاع ورکړې ده، معجزه وه د نبي علیه السلام. علم غیب ورسره نه و، الله ورته اطلاع ورکړې وه جبریل علیه السلام په ذریعه باندې. بیا عباس فدیه جمع کړله او عباس ته الله رسول ویلو فدیه جمع کوي. د قرآن وعده داره که تاسو فدیه جمع کړله او مسلمانۍ طرف ته راغئ
نو الله په تاسو ډېر لوی دولت درکړي. عباس رضی الله عنه بیا مسلمان شوی و. د بحرین نه 1,00,000 دینار پیسې را رسېدلې وې د ماسپښین د مانځه په ټیم کې، او په مادیسې به مسجد نبوي کې ډېر لګېدلی و، یو ډېر و. نبی علیه السلام خلکو ته ویل چې څوک هلکه اخیستل غواړي په هغه ډېر باندې کېناستو، ډېر شی پیسې ویل که څوک وړل غواړي نو هغې ځان نه وړئ. بس خلک خو داسې نه و چې د ضرورت نه سیوا وړلې، بس هر چا د خپل ضرورت مطابق هغه نه پیسې وړلې. عباس راغی او عباس د الله رسول عزت یې وړم، هغه یې وړتې څادر یې ورته خور کړلو او ډېر شی پیسې پکې واچولې، نه شوی پورته کولی. نبی علیه السلام ته وایي چې تاسو راته راپورته کړئ. هغه ویل داسې به نه کېږي چې تا ته زه پیسې در پورته کړم، بل چاته وایي بل چاته به هم نه ویم، په خپله به پورته کوې، کم یې کړه دې. بیا هم نه شوی پورته کولی. بیا عباس د الله رسول ته راشه راپورته کړه راته را پیسې. هغه وایي دا خبره به نه وي، بل چاته هم نه ویم، زه به هم نه کوم. کمولې تر دې حده پورې چې عباس په خپله کمې پیسې پورته کولی شولې، هغه یې پورته کړلې. او عباس ویلو ما ته د الله رسول ویلو که فدیه هم ادا کړله نو الله پاک به ډېر څه درکوي، دومره پیسې میلاوېږي چې موږ یې اوس وړلی نه شو. دومره لوی دولت بیا مدینې منورې ته راغلی، مسلمانانو سره ډېر شی پیسې وي. بیا په دې زمانه کې بیا په دې مکه معظمه کې خو ماحول ډېر ګډوډ و. نو عمیر ابن وهب الجهمي دا یو کس وکړه، دا ډېر غټ شیطان و، ډېر لوی شیطان و. د نبي علیه السلام او د مسلمانانو خلاف به یې خبرې به یې کولې. دی په دې حجر په دې عربۍ کې د حتیم ته وایي، د بیت الله شریف خواته یو ځای د خالد دیوالي د چاپېره د خلک پکې 2 رکعته نفل کوي. دغه حتیم کې حجر کې ناستو. نو صفوان ابن امیه ورسره ناستو. صفوان دوی ناستو په خپل منځ کې، او عمیر ځان سره وویلو، عمیر ابن وهب وویلو. او دا د مکې معظمې ماحول ډېر غمګین و. د عمیر ابن وهب زوی هم په جنګي قیدیانو کې و. عمیر ویلو کاش ته په ما باندې د پلانکي قرض نه وی او دا بچی را سره نه وی که نه، ما به کتلی وی چې ما د پیغمبر سره څه کولی. صفوان خبره واورېدله. صفوان ویل بیا ووایه. صفوان ته عمیر ابن وهب وویلو الجهمي ویل په ما باندې د پلانکي قرض دی او دا بچي مې خوارېږي، که نه تلم او د پیغمبر مې وجلو. صفوان ورته ویل دا خو خجل نه بل څه خبره ده. ویل قرض به زه ادا کړم او زه جم دیم او ستا بچي جم دی، ټوله خرچه په ما باندې. او لاړ شي د نبي علیه السلام قتل وکړه. عمر ابن وهب دې ته تیار شولو. او ویل ګوره ځکه مدینې ته لاړ شم د ما لپاره جواز شي، زما زوی ګریبتار دی چې په زوی پسې راغلی یم. توره ولا ورکړله. او په توره په هغه زمانه کې به خلکو په توره پسې چې کم خلک وجلو، زهر به یې پسې ومږل، او چې څوک به په توره باندې و هغې نه به کینسر بیماري جوړه شوله، بیا به زخم نه جوړېدلو. په خپله توره پسې زهر ومږل او دغه چې بیا روان شولو مکې معظمې ته. د صفوان د په خپله منځ کې معاهده وشوله. عمیر ابن وهب لاړلو مدینې منورې ته او اسې د مسجد نبوي مخې ته وتړلو. د اس نه چې کوشو عمر فاروق وکتلو، ویل دومره غټ شیطان راغی مدینې ته، دا غټ شیطان سره پار راغی، دا خو ډېر رزیل او دا خو کلب ورته دا خو سپی دی. ځکه د نبي علیه السلام او د اسلام ډېر سخت خلاف دا سپی او دا شیطان د کوم ځای نه راغی. سو انصارو ته ویل د الله رسول د انصارو سره ناسو خبرې کولې، ویل د نبي علیه السلام نه ګیرا واچوئ او دا شیطان راغی، پته نه کي توره ورسره د څه پسې راغی. عمر فاروق ورته وروتلو، دې کالر نه شاته ګریوان نه دی، څوک وایي چې د شا نه او څوک د مرۍ نه یې ونیولو. ګریوان چې شیطان او کلب کوم ځای څه پسې راغلی؟ هغه ویل پرېږده په خپل زوی پسې راغلی یم. نو ویل بیا توره در سره ولیده. بس خاموش شو ورته. نبی علیه السلام پسې عمر فاروق ورغی، الله رسوله دا شیطان راغلی دی عمر ابن وهب او د دغه پته نه څه راغلی دی. نبی علیه السلام ته فرمایي ما ته راپرېږدوئ. هغه د الله رسول توره دا خیر دی، ما ته راپرېږدوئ. عمر فاروق نیولی دی، د شاته د ګریوان د شاته د کالر نه نیولی و، دا چرته چې آزادانه. او انصارو ته ویل د الله د رسول حفاظت وکوي، دا سړی مونږ پیژنو، دا نه مکې دی، دا ډېر شیطان دی. نبی علیه السلام ته نقصان ونه رسوي. چې لرې ته کېنولو، نبی علیه السلام ته فرمایي ما ته یې رانږدې کوي. نبی علیه السلام په خپله ډېر بهادر او شجاع و، نه یېرېدلو به نبی علیه السلام. ځینې سړی داسې ډرپوکي سړی دی، یو واره سړی یېرېږي. نبی علیه السلام یې رانږدې کوي ما خواته مړه. نبی علیه السلام یې را نه کوله د هغه نه.
عمر ابن وهب ورته نږدې کو ورته ویل که څنګه راغلی ویل جي په خپل جو پسې راغلی م من الزهرې پسې راغلی م د مهراز زهرا پرېږده ډېره غریبي ده او پیسې مې نشو جمع کولی نبي علیه السلام ته فرمایي ګوره صحیح خبره وکړه رښتیا وایي دروغ مه وایه هغه ویل چې دغه خبرې پسې راغلی م ویل دا توره در سره بیا ولې ده د زوی په ازادۍ پسې راځي توره هم ځان سره راوړې ویل رښتیا خبره وکړه ویل تا صفوان چې په هجر کې ناست وي په حتیم کې او تا ویل چې دا د نبي علیه السلام قتل مې اراده ده وجنه مې او قرض دی را باندې او بچي مې خوارېږي او صفوان درته ویل چې قرض هم زه ادا کوم او د بشور هم زه ذمهوار یم د عمر رنګ خراب شولو نبي علیه السلام ته فرمایل خو ستا خبر نه ماته الله اطلاع را کړې ده عمر ابن وهب رضی الله عنه بیا صحابي شوی ځکه مې ورسره وویلو عمر ابن وهب چې دی بیا نبی علیه السلام په دې خبره سوچ وکړلو وی د الله رسوله مخکې به د آسماني خبرې کولې چې په ما باندې وحي راځي او دا خبره ده او دا خبره ده اوس خو دې د ځمکې خبرې وکړلې ما ته زما خبر نه صفوان خبر دی او زه خبر یم خدای خبر دی او د دې نه بالکل معلومیږي ته پیغمبر یې د نبی علیه السلام په خوا کې کلمې شهادت ویلو او مسلمان شول خپل تورې ته به خیرې کولې ځکه تورې په زهرو کې مغلي وراوړې وه نبی علیه السلام اخلاق ډېر اعلی اخلاق ډېر نرم مزاج والا پیغمبر و ډېر نرم مزاج والا پیغمبر نبی علیه السلام صحابو ته ویلو ویلا بوزئ دته مونځ هم وښیئ او دته اسلام عقاید هم وښیئ قرآن ورته زده کوي قرآن نبی علیه السلام به په داسې موقع باندې صحابو ته د قرآن د تعلیم تلقین کولو یہ صحابو ته خدا خلقو ته قرآن وښودلی شي دا د نبی صلی الله علیه وسلم د بدر ډېر شی واقعات نورم دي خدا چې کوم غټ غټ واقعات دي د هغې تذکره مې دې لپاره کوله چې موږ په خپل دین باندې په خپل پیغمبر باندې یقین پیدا شي زموږ پیغمبر علیه السلام حق پیغمبر او زموږ دا دین حق دین دی او په هغه زمانه کې اسلام چې کوم حقانیت د نبی علیه السلام د معجزاتو په ذریعه باندې خور شوی او د هغې ډېر لوی برکاتو په مدینه منوره کې او مسلمانانو ته ډېر لوی خیر میلاو شوی په هغې کې بیا د نبي صلی الله علیه وسلم د کم خلک چې په بدر کې شریک شوي وو د هغې متعلق تپوس شوی دی چې هسې د بدر د خلکو څه مقام دی کم خلک په جنګ بدر کې شریک نبی علیه السلام ته فرمایي په مسلمانانو کې غوره خلک هغه دي څوک په بدر کې شریک شوي دي ټول نه غوره خلک هغه دي او په یو موقع باندې حاطب ابي بلتعه رضی الله عنه په خپل ځای برده واقعه بیا راځي په سیرت کې د یو خط ورکړی و بیا خط ورسره ونیولی شو د حاطب ابي بلتعه نه و د مکې معظمه د فتح مکې راز یې پاش کولو راویستلی شولو او چې خط ولوستلی شولو وی د حاطب ابي بلتعه نه دی عمر فاروق ودرېدلو وی د الله رسوله اجازت راکړه چې دا سر ته ووامه نبی علیه السلام ته فرمایي عمره جذبات کنټرول وساته دا بدري دی او بدریانو ته الله د بدر په ورځ راښکاره شو ورته ویلو الله درته بخښنه کړې ده بدریانو ته او چې ستاسو څه کوئ ستاسو خوښه ده افعلوا ما شئتم تاسو په دنیا کې څه کوئ تاسو ته ازادي ده د بدر خلکو ته الله پاک هر څه معاف کړي دا بدري دی د بدریانو نه الله راضي شوی دی د عمر په سترګو کې غټ غټ اوښکې راغلې ژړلې بیا تیزه خبر رانه وشوله د بدر د صحابو بیا دومره غټ مقام و چې د کم خلک د جنګ بدر کې شریک شوي وو نبی علیه السلام به مسلمانان به او اسلام د بدر صحابو ته ډېر لوی مقام او مرتبه ورکړې وه دا ځکه لویه معرکه او لوی جنګ و په 17 رمضان باندې دا شوی او دویم کال د هجرت او 314 مسلمانان پکې شریک وو د کافرو له طرف نه تقریبا 1000 خلک شریک وو او دا 70-80 کیلومتر فاصله باندې د بدر مقام دی د مکې مدینې منورې نه بهر الله رسول په خپل هم شریک و په دې کې او 14 مسلمانان په بدر کې شهیدان شوي او یا کسان د کافرو نه مړه شوي او یا کسان یې ګرفتار کړي وو ډېر لوی مالي غنیمت راغلی و مختلف واقعات راغلي او دې ته یوم الفرقان بیا قرآن ویلی دی دا د حق او د باطل په منځ کې د فرق ورځ وه ډېر لوی د خوشحالۍ ورځ وه او ډېر لوی د خیر ورځې وې دا د بدر دا مقام نو دا په دې کې نور هم واقعات او مسایل وي خو چې کوم داسې ضروري زموږ دپاره زموږ د ایماني قوت دپاره او د یقین د مضبوطوالي دپاره و د بدر تقریبا واقعه اختتام ته
ورسېدله د بدر کم اهم واقعات او دغه کم اهم دغه دغه په قرآن شریف کې د سوره انفال کې دغه مستقل سوره انفال کې ذکر دی. سوره انفال ته سوره بدر وایي. د دې احکامات طبقي د جنگ بدر حواله بیا د بدر د جنگ فواید قرآن شریف ذکر کړی دي. دغه اثرات بیا قرآن شریف ذکر کړی دي. اب ان شاء الله تعالی چرته د تفسیر په موقع باندې بوایو. الله پاک دې موږ په دین باندې او په اسلام باندې د عمل کول توفیق راکړي. والله دې زموږ په ژوندۍ کې موږ ته جهاد عملا د جهاد کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمته. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا